رونو دا د زړه دنیا د دې نم د دنیا دا محبت د دې کتاب په تلاوت او په اورېدو باندې ستلی نه دا مشکلات نه ختمیږي دا مسلې نه حل کیږي او رونو د دې مشکلاتو خپل بچی چې د ده نه پیدا وي د خپل بچی راخلي او دې له کویې کني او ژوندی ښخوي نو دا به د بل د بچي په سر باندې څه لاس کیږي چې یو سړی په خپل بچی باندې او د خپل بچی په مرګ نه خفه کیږي نو دا به د بل په مرګ باندې څه خفه شي دا په دې کې ظلم چې دی دا د جهالت په وجه باندې دونه لوی انتها ته چې دی دا چې سحر حساب ولګو 6 لاکه درهمه دای په یوه شپه کې په انسانانو باندې تقسیم کړو 6 لاکه درهمه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم دا د الله چې دا مضبوطه شوه نو الله پاک دیو د ظلم دغه تیرونه بار ته راویسته نجات یې وله ورکو او د دیو چې کوم مخالفینو او طاقتور حکمران وو هغه الله تعالی سره د هغه لویو لښکرونو نه په دریاب کې غرق و نیس او نابودي کو او د ده چې کومې لوی لوی ماڼۍ وي او بیا په کومو ښایستو علاقو باندې چې د ده حکمراني وه شام مصر فلسطین اسرائیل اردن د دې نه شنه ښایسته باغونه د دې دا نهرونه او د دې دا سبزیانې ترکاریانې او په دې کې چې څونه قیمتي خزانې وي دا ټولې الله پاک بني اسرائیلو له ورکړي او د دې ځمکې اختیار او د دې وسایلو استعمال چې دی دا یې وله ورکړو انساني فطرت ته چې دی کله خوشحالی صحتمني مالداری غم ورته نه وي څه تکلیف او مصیبت ورسره نه وي د الله نه طرف ته په څه امتحان کې نه وي نو دی سرکشۍ طرف ته روان شي د ده سره پریشانی او ټینشن ورسره نه وي نو دی د الله د طرف نه چې کم انعامونه حاصلی په دې سترګې پټې کي دی بغاوت شروع کی نو دا بني اسرائیل نسی په قلاره په غیر محسوس طریقې سره د الله تعالی د دین له لرې شو او پکار دا و چې دیو یو شکر ادا کړی وی پکار دا و چې دیو د الله تعالی د دغه احسان په بدله کې همیشه د الله تعالی بندګۍ ته غاړه ایښې وی دیو دوباره یو ډېره لویه سرکشي وکړو د ظلم انتها ته دا خلک ورسید الله پاک په دیو باندې بل یو امتحان راوستو یو ډېر لوی ظالم بادشاه چې د هغه بخت نصر نوم دای پې مسلط کو دا په دې بني اسرائیلو باندې او په دې خلکو دونه ظلم وکړو چې 80,000 خلک دای ته په یوه ورځ کې حلال کړه او دای ذبح کړه او 80,000 مشران دای ته جیلونو ته وغورځول او تر دې چې د دغه زمانې د دیو کم پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام هغه د دیو سره جیل ته لاړ دانیال علیه السلام یو برگزیده پاک شخصیت و په جیل کې دننه دا خلک راغونډ کو بیا یې ورته یو تقریر او وعظ او نصیحت یې ورته وکړو وی ما به همیشه ګورې تاسو ته دا خبره کوله چې هسې نه په دې ناشکرۍ باندې د الله پاک پکړ چې دی دا دوباره په تاسو باندې راشي او تاسو وی زما خبره ونه منله او د دې ورځې نه ما تاسو یرولی نن وی ستاسو بچیان چې دي دا هلاک شو زنانم بې عزته شوي ستاسو سپینګیري چې دی وی دا جیلونو ته راله او وی دا ستاسو هغه بغاوت او سرکشي ده چې تاسو د الله تعالی د احساناتو د نعمتونو او د ښېګړو په مقابله کې د شیطان او د نفس په خواهشاتو چې دی غوږم ورته کېښودو خو یو وسم ستاسو سره وخت دی چې تاسو توبه وباسئ الله سره روغه وکئ د الله تعالی سره خپل تعلق دوباره چې دی دا مضبوط کئ د دې خلکو په زړونو کې بیا یره پیدا شو بیا د الله تعالی سره
د راز او د نیاز خبرې وکړې فریاد یې وکړو توبه یې وویسته او د زړه د کومې نه د دې ټولو بدو اعمالو نه توبه تایب شو د الله تعالی هغه د رحمت نظر دیو ته بیا متوجه شو او اتفاقی طور باندې چې په کم جیل کې دا 80,000 بني اسرائیلو او دانیال علیه السلام و د هغه جیل چې کوم سپرډنټ او مشر و هغه د دانیال علیه السلام د ډېر زیات متاثره شو او د ده مجلس ته به راتلو د سره به کېناستو تعلقات یې ورسره وساتل بیا د هغه جیلر او د هغه جیل د دې مشر په وسیله باندې دې خلکو ته الله پاک ازادي ورکړه دانیال علیه السلام هم بار ته راووتو دا جیلیان هم راووته او د هغه ظالم حکمران هغه تخته چې ده دا واوښته او په دغه ټولو ښارونو باندې او په دې ټولو علاقو باندې دیو ته الله پاک یو نوی حکومت او یو نوی اختیار چې دی دا یې وله ورکړو دې نه دا معلومه شوه چې په دنیا کې کم قوم مسلمان چې دا خدا پرست خلق دی او دیو د الله مني دیو به هله کامیابي بیا مومي چې د دیو تعلق د دې آسماني علم سره وي د دیو عزت به هله وي چې د آسمان د کتاب سره او د وحي د علم سره د دیو یو مضبوطه رابطه وي تعلق وي او د هغه علم په رڼا کې دیو خپل ژوند تېروي خو که چېرته دا تعلق کمزوری شو او یا ختم شو نو بیا په دنیا کې هیڅ یو طاقت داسې نشته چې دیو له بیا عزت ورکړي بیا دیو له سکون ورکړي او دیو یا په دنیا کې د اطمینان ژوند چې دی دا تیر کړي هوبهو دغه صورتحال چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې د بني اسرائیلو بیا د دانیال علیه السلام په زمانه کې و چې دا خلق انتهایی او مجبور او ذلیل قوم چې دی دا د دیو نه جوړ شوی و د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه د بعثت نه او د نبوت د حاصلېدو نه مخکې دا د عربو صورتحال و د ځمکې په مخه په دغه وخت چې څونه قومونه آباد وو یا څونه مذهبي خلک او آسماني دینونو والا خلک چې دی دا آباد وو په دې دنیا کې د ټولو نه پست لاندې کمزوری او زیات ذلیل قوم چې دی دا عرب خلک وو پورو دنیا کې تقریبا 80 ملکونه دي په دغه وخت کې دا ټوله دنیا په 80 ملکونو باندې دا مشتمله وه دې کې دوه لوی طاقتونه وو یو د روم حکومت چې دا د هغه زماني اهل کتاب او دویم د ایران او د فارس حکومت چې دا مجوسو د اور عبادت پې کوو نو دا نیمه دنیا دا په روم پسې روانه وه د دوی تابع وه او نیمه دنیا چې و دا په فارس او په ایران پسې روانه وه عرب چې ونو په دیو باندې به کله د روم د خلکو حمله وکړه نو دا به د هغوی په تسلط کې چې دی دا ورغله جنډه به پې هغو ودروله بیا پکې څه ټیم تېر شوی نه و چې د فارس خلکو به پې حمله وکړه نو دا به د فارس د خلکو په حکومت کې چې دی دا به شامل شو یعنی د دیو په دغه زمانه کې څه سیاسي نظام چې دی دا نه و څه جرګه سیسټم څه با اختیاره خلک چې دا خلک یو موټی کی یا د بهر دنیا سره د دیو څه تعلقات بلکې د دیو د ټولو نه لوی کاروبار دا د اوښانو د ګډو د بیزو پچو میتیازې وي چې ټول عمر د دیو په دې کې تېرېدو او ظلم دا یو ډېر لوی انتها ته په دې خلکو کې چې دی دا رسېدلی و تر دې چې یو سړی خپل بچی چې د ده نه پیدا وي دی خپل بچی راخلي او دې له کویې کني او ژوندی ښخوي نو دا به د بل د بچي په سر باندې څه لاس کېږي چې یو سړی په خپل بچي باندې او د خپل بچي په مرګ نه خفه کېږي
نو دا به د بل په مرګ باندې څه خفه شي. دا په دیو کې ظلم چې دی دا د جهالت په وجه باندې دونه لوی انتها ته چې دی دا رسېدلی و. د دیو ناپوهي دا دونه و چې یو ماشوم بچی به کله په عربو کې پیدا شو نو د شرابو یوه قطره چې ده دا به یې راواغسته او دا به یې په دې خوله کې واچوله. د دنیا د راتلو نه وروستو د یو ماشوم خولې ته وړمبنۍ قطره چې به د دنیا په رزق کې ستله نو به د شرابو قطره وه. دا به سبا له یو زړور او یو تکړه هلک او ماشوم چې دی دا به د ده نه جوړېږي دا به د دې خبرې علامه وه. په دیو کې د رشتو دا کم حدود چې ني چېرې دا مور ده او دا خور ده او دا ښځه ده او دا ترور ده دا پلار دی دا ورور دی دا ماما دی د دې رشتو دا نومونه چې دي دا د خلکو نه هېر شوي وو. تر دې چې په یو کور باندې به کولا او د بدعملۍ یوه جنډه ولاړه وه چې دې کور ته د هر چا اجازت دی یو سړی ورته راتلی شي. د دې مذهبي سوچ او عقیده دا دونه انتهایی کم درجې ته دا رسېدل وه چې بیت الله شریف کې دا د الله تعالی کور دی په دې کې دا په سوونو بوتان چې دي پراته وو او د دې بوتانو به په جدا جدا وختونو کې دی عبادت کوو. بیا چې په سفر به یو سړی تلو نو د هغه سره به د عبادت بوت چې دی دا به جدا و. په کور کې به جدا بوتو د هغه عبادت پې کوو. په دکان کې به جدا و. د هر حاجت او د هر ضرورت دپاره یو مستقل خدای دا هر سړي چې دی دا ځانه نیولی و. یو صحابي د خپل جهالت د زمانې خپله قصه کوله وي اچانک وی اعلان وشو چې جنگ دی. وی ټولو خلکو خپل سامان او وسله د ضرورت مطابق چې سودا راواغسته او ټول چې دی دا سورلو ته وخاته وی مونږ د کلي د علاقې نه په یو ګوده سفر باندې د جنگ دپاره روان شو. وی دا اعلان ډېر اچانک شوی و زمونږ نه د هر سړي نه په کور کې د عبادت چې کوم خدای و نو دا دې په کور کې پاتې شو. او چې کله د کلي او د علاقې نه ډېر لرې لاړو ډېر زیات پریشانه شو چې هلکه اوس به عبادت ته چا کوو بندګي به د چا کوو او که عبادت هم ونه کړو نو بیا به په دې جنګ کې زموږ سره امداد او ملاتړ به څوک کوي. وی لاړو هغه خپل سردار ته شکایت وکړو چې صاحب تا اعلان ډېر اچانک کړی و او زموږ نه خدایان په کور کې پاتې شوي دي. اوس داسې سهل څه طریقه راته وښایي چې مونږ د خپلو خدایانو عبادت وکړو. وی هغه راته وایي چې دا کوم اوړه تاسو راوړلي د دې نه روټۍ پخوئ دا اوړه واغږئ اوبه پکې واچوئ او چې کله خټه ترې جوړه شوه وی بیا به د دې نه ځانه یو یو خدای چې دی دا جوړ کوي. وی هر سړي خپل اوړه راواغسته و هغې واغږله او مالګې پکې واچوله او بیا یې وړوکی خدای ځانه جوړ کړو نور ته یې کېښودو وی دا وچ شو. وی بیا مونږ د هغه وړو د خدای بندگی و عبادت هم وکړو نو زړه مطمئن شو چې او اوس چې دی اوس به موږ ته نجات او کامیابي چې دا به میلاویږي. وی چې کله مې عبادت وکړو پرې کې ډېر وخت تېر شو وی لا جنګ نه و شوی چې زمونږ د ټولو اوړه ختم شو. وی بیا ورغلو هغه مشر سردار نه چېرې زمونږ هغه اوړه ختم شوي دي د روټۍ او د خوراک هېڅ درک چې دی دا زمونږ نه لري که چېرته څه بندوبست ترتیب کولی شي. وی هغه راته وی چې دا کوم اوړه تاسو د خدایانو دپاره استعمال کړلي دغه خدایان یو کاڼه ترې لاندې کوي بل پرې بره کوي دا مات کوي. وی هغه هم بیا چوري چوري کړه د هغې نه هم دوباره نور اوړه جوړ کړه. وی بیا هم پکې اوبه واچولې د هغې نه هم روټۍ پخه کړه هغه هم وخوړه. اوس دا د خدای تصور دی چې د اوړو نه خدای جوړوه او چې کله وږی شي دوباره چې روټۍ پخه کو میدې ته ورسوه. دا د جهالت انتها ته دا خلک چې دی دا رسېدلی و. د دیو د جنګ جګړو بنیاد دا به داسې ډېرې غټې خبرې به نه وي معمولي خبرې او په معمولي خبرو باندې 50 کاله 100 کاله 200 کاله 300 کاله 400 کاله دا مختلف نسلونه او پیړۍ دا به جنګېدې. اوس او خزرج دا د عربو په قبایلو کې د ټولو نه لویې قبیلې دا دوه تېرې شوي دي.
او د انساني تاریخ د ټولو نه یو ګوده جنگ چې راشوی دی د انساني تاریخ چې د دې فاصله او زمانه ډېره ګوده وه دا د دې دوو قبیلو په مابین کې راشوی دی او تر دې چې د خاندان او د قبیلې کم مشر سردار دا به وفات کېدو د ده زنکدن به و دا کشران به ورته راغونډ شوي نو د ده به د کشرانو ته د لاندې طبقې ته نصیحت دا و چې د یو په بدله کې مې تی دوه وجلني او د دوو په بدله کې مې تی پنځه وجلني او خبردار جو ګوره تاسو ورته کمزوري اختیار کړه او که چا کمزوري اختیار کړه او بدلې وانهغسته نو ګوره ده ته زما د طرف نه معافي چیرې دا نشته دا به د قوم د سردار د کاکا د لالا د ماما د مشر کشرانو ته چې دی دا به نصیحت و د دې جګړې آغاز چې دی دا د یو څاروي په سر باندې شوی و چې د یو سړي څاروی د بل فصل ته ور واوښتو باغې باندې جګړه شروع شوه د خاندانونو په هغې کې په سوونو نه په زرګونو انسانان چې دي دا په 100 کاله کې چې دی دا نیس او نابود شو خو دا جنگ چې دی دا اختتام ته نه رسېدو په داسې حالاتو کې دې قوم ته او اهل عربو ته او د دنیا انسانانو ته چې کله الله پاک د رحمت په نظر باندې وکته پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم په یو غار کې موجود دی جبرائیل امین د آسمان نه راغی او دا تقریبا په کم 600 کاله زمانه تېره شوه ده چې د اسمان نه د الله د طرف نه دنیا ته د وحي یو ټکی یو لفظ چې دی دا نه دی راغلی په کم 600 کاله زمانه عیسی علیه السلام الله پاک اسمانونو ته وخېنو او د دنیا دا ټول قومونه دا په جهالت کې مبتلا شو اکه دوکه به چېرته یو راهب یو پیرو یو سړی به د غره په سر باندې ناسو په یو خول کې به ناسو یوه خیمه به یې لګول وه د دریاب په غاړه په یو جزیره کې به ناسو ځانه به ذکر او تلاوت به کوو د انسانیت فکر واله یو انسان چې دی دا په دغه زمانه کې نه و چې د دنیا د انسانانو ته دا خبره کړل وه چې آو تاسو ګورئ الله پیدا کړلی ستاسو یو خالق او مالک شته هغه خالق او مالک به د قیامت په ورځ تپوس کوي د مرګ نه وروسته یو ژوند دی یو برزخي ژوند دی حشر او نشر دی دوزخ او جنت دی حساب کتاب دی د الله سره پیشي ده او ملاقات دی د الله په در باندې ورتګ دی دا تعلیمات والا دې خبر والا یو انسان نو چې د مخلوق تعلق چې دی دا د الله سره جوړ کړل وی پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم او فرمایي جبرائیل امین راغی ما ته وایي چې اقرأ وایا زه ډېر زیات حیران شوم ما انا بېقاري چې زه به څنګه وایم وی ځان ته رانږدې کړم سینې سې ولګولم بیا یې راته ووی اقرأ بیا یې ځان ته رانږدې کړم او دونه زور یې راباندې وکړو په درېم پیر حتی بلغ مني الجهد وی زما دا خیال پیدا شو چې دا پختۍ چې دي دا یې راله ماتې کړې او بیا دغه آیاتونه یې راته ووی اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق د الله په نوم باندې ووایه هغه رب هغه ذاتو چې د هر څه پیدا کړلي دا آیاتونه د اسمان نه نازل شو د وحي علم انسانانو ته راغی او چې کله د وحي دا سلسله شروع شوه پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم دا خپل میشن د دین او دا خپل کار آغاز چې دی دا یې وکړو او بیا په یوه موقع باندې چې کله دا خپل خلک یې راجمع کړو هغوی له دعوت ورکړو نو دا خپل دعوت بنیاد دی په دوو خبرو باندې کېښودو وړاندنۍ خبرې دغه خلکو ته د دنیا د ټولو خلکو ته دا وکړه انما بعثت معلمه وی الله پاک زه معلم او استاد جوړ کړم تاسو ته راولېږلم یعنی زه تاسو استاد او معلم یم تاسو مې ټول شاګردان یې او زه به تاسو ته دا علم چې دی دا به راته ښیم او دویمه خبره دا وکړه بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه الله پاک وی دنیا ته د دې لپاره رالیږلی یم چې ستاسو اخلاقي کمزورۍ ډېرې زیاتې دي چې تاسو د اخلاقو په دنیا کې یو اعلی نمونه اوچت خلک چې دی دا ستاسو نه جوړ شي بیا په دغه دوو خبرو باندې پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم
د ډېرې زمانې پورې انتهایی محنت او کوشش چې دی دا یې وکړو دیو له تعلیم ورکړو د الله تعالی کتاب یې ورته وښودو د دې الفاظ یې ورته وښوده معنی یې ورته وښوده مقاصد یې ورته وښوده او د دیو تربیت چې دی دا یې وکړو چې کم سړی په اخلاقي دنیا کې یو ښایسته انسان جوړ شو په ده کې د عمل قوت پیدا شي بیا د ده لاسونه صحیح استعمالیږي بیا یې ژبه صحیح استعمالیږي سترګې صحیح استعمالیږي مال یې صحیح استعمالیږي اختیار یې صحیح استعمالیږي که دی کمزوری دی ناشکري نه ادا کوي که دی طاقتور دی تکبر او لویي چې له دا نه کوي د ده د اخلاقو دنیا چې دا بدله شوه بیا دغه د جهالت د زمانې خلک دا کمزوری خلک دا انتهایی ناس خلک چې د دیو کله د دې آسماني کتاب سره د وحي د دې علم سره د الله تعالی د دې حکمونو سره یو مضبوط تعلق چې دی دا پیدا شو وځلېده دا عزتمن شو اختیار ولا الله پاک ورکو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا د تلو نه وروستو 50 کاله لا نه دي تېر شو 50 کاله په دې 50 کاله زمانه کې الله پاک د نیمې دنیا نه په زیاته حصه باندې دې خلکو له حکومت چې دی دا یې وله ورکو داسې لوی اختیار ولا الله پاک ورکو هغه ایران ورته الله پاک تابع کو پوره پارس ورته تابع شو د روم ټول ملکونه ورته الله پاک چې دی دا تابع کړه او د وحي په ژبه کې دیو ته اعلان وشو ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه سعید بن زید فی الجنه دا جنتی دی دا جنتی دی دا جنتی دی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان د دیو په دې زړونو باندې ما ایمان چې دی دا مضبوط ولیکو رضی الله عنهم ورضوا عنه د دې خلکو نه الله پاک وفرمایل وی زه ترې راضي شوم داسې انقلاب داسې تبدیلي پکې راغله چې یوه زمانه هغه وه چې دا د بیزې او د غوایو د اوښ په سر باندې په سوونو کاله جنګېدل اوس دنیا یې په قدمونو کې نه دنیا ته ګوري نه جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ماښام کور ته راغی رنګ یې والی دی طبیعت یې خراب دی پریشانه دی ښځې راله سر ته ودرې نصیب وي ډېر زیات خفه راته کارې طبیعت یې خراب دی چېرته چا سره دی وی جګړه کل نه کو وی نه شر او جګړه مې نه ده کل خو وی چې معلومات مې وکړه نو زمونږ په خزانه کې پیسې ډېرې شو دي نقدي روپۍ سیوا شو دي وی په دې پریشان یم چې په دې پیسو به څه کومه دا په څه کې استعمال کم هغې پریشان باندې داسې وټپوي دا خو ډېره اسانه مسله ده ته وی په دې پریشان یې وی ټولې روپۍ راواله په دې کوڅه کې کښېنه دا غریبانان او مسکینان او فقیران وی روان دي وی دا ټولې روپۍ په دې باندې خرڅ کړه چې سحر یې حساب ولګو 6 لاکه درهمه دا یې په یوه شپه کې په انسانانو باندې تقسیم کړو 6 لاکه درهمه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم دا د الله کتاب دی دا د وحي هغه زبردست خزانه ده چې دا د دنیا دا قومونه دا په نیغ او په سیده لار باندې چې دی دا روان کی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله د دې خپل سکه خوری عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د اشرفو یو ډکه تیلی دا یې وله په ډالۍ کې راوړه او دې ته کېښوده خپلې وینځې ته وویې پرې دروازه کې کېنوو دا پیسې تقسیموه هغې به پیسې تقسیمولې چې کم غریب ته به میلاو شوې هغې به دعا کوله الله دې خوشحاله کا برکتي شي عمر دې الله پاک درکړي اولاد دې د الله پاک درکړي دې به ورته د دنې نه دعا کوله ته برکتي شي تاله دې الله عمر درکړي تا دې الله خوشحاله کړي چې ماښام شو وینځه ورته وایي د اشرفو هغه ډکه تیلی ختمه شوه وی ماله روژه ماته راوړه روژه ماتومه اوبه یې ورته کېښودې او د کجورو دانې وله ورکړله هغه وینځه ورته وایي که یو 100 روپۍ دې پرېښودې وې او ما به د بازار نه چېرته روژه ماته پرې راوړی وې تا به پرې روژه ماته کړل وې ستا وی نن 3مه ورځ ده چې روژه ده او زمون په کور کې د اوبو د څاڅکي د قطرې نه او د کجورې د دانې نه علاوه د روژه ماتي دپاره بل څه شی نشته اوس وروڼو یو سړی په خپله د 3 ورځو نه د روژه ده
د د په روجماتي کې د کجوري د دانې نه علاوه بل څه شی نشته هغه د اشرفو تیلی خرج کوي دا خپل روجماتي فکر وسره نشته دا خپل کور فکر وسره نشته د ځان غم وسره نشته دا د الله تعالی کتاب دی چې انسانانه بدل کړه دی کو یو تبدیلی او انقلاب چې دای پکې راوستو رونو که په معاشره باندې د یو 2 منټه سوچ او فکر وکړو په خپل کور باندې په کوڅو په محله باندې چې د کومو مسایلو د مشکلاتو سره مونږ مخامخ شو د دې بنیادی وجه دا نه چې د الله پاک د حکمونو سره د الله د کتاب سره زمونږ تعلق چې دا کمزوری شوی دی دا انتهایی درجې ته رسېدلی دی رونو چې تر څو پورې د الله د کتاب لا مونږ یو مضبوطه غاړه نه ورکل د الله تعالی دا حکمونه مونږ راژوندي کل نه رونو دا د زړه دنیا د دین هم د دنیا دا محبت د دې کتاب په تلاوت او په اوریدو باندې ستلی نه دا مشکلات نه ختمیږي دا مسلې نه حل کیږي او رونو د دې مشکلاتو د کمولو دپاره صرف او صرف یو نسخه ده چې یو پیر بیا په هغه انداز کې امتو مسلمانان د دنیا قومونه د الله پاک د دې کتاب سره یو جوړه رابطه یو مضبوط تعلق چې دا جوړ کړي نو ځکه ورونو په کار ده چې مونږ د خپل نسل د دې راتلونکو بچو د دین د تعلیم فکر چې دا وکړو څرنګه چې د دنیا نه فکر کوو د دین زیات سوچ او فکر چې دا چې د دینو کو چیرې زمونږ بچي دا د الله تعالی د کتاب نه جاهل چې دا پاتې نشي او ورونو کدا کارم ونه کو نو ګوره مشکلات ورسته ورځ چې دا انفرادي تور باندې اجتماعي تور باندې هغه نهج او هغه طرف ته روان دي چې ورونو ګوره د نجات هېڅ لاره چې دا پاتې نه نو مشران کشران نارینه زنانه د الله پاک کتاب ته وخت چې دا مونږ ورکو الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین